مسلمان دي د خپلو ښځو په ناټي کافرانو ته برمنډوي دي او کافر دي د مسلمان مدد دي کوي. سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او د صحت په کالو کې داسې ټول پټس ویډیو شیر کوي، ډېره زیاته نه شیر کوي. نن د سره احساساتو باندې ډېره زیاته ویډیو جوړوم چې ډېر زیات داسې احساسات وي. تاسو دې معلومه وي چې څو ورځې کېږي چې ټرمپ تللی عرب ته، هلته ورته عربیان خپلې ښځې ګړی، یخته ورته بې داسې وایي، پوناټي ورته داسې کوي، لاسونه له په دې لاس کې ورکوي. څه وخت داسې و چې مسلمانانو ته به د کافرانو دا ښځې به ورته ګډولې جنګ دپاره، چې جنګ کې دا جنګ وبیلې، دا یخته به ورته واله، په کافرانو به ښځې به په یوه مسلمانانو کې وردننه کولې. اوس هغه عربیان نه لګېدلي، خپلو ښځو پوناټي غټ کړي، ښه منداړوګانې ترې جوړ کړي او عیسایانو ته او دې نورو خلکو ته یهودیانو ته ګډۍ راګډۍ. او چینیان چې خلک ورته د دنیا بدپلقه کافران ورته وایي، هغه د دنیا مظلوم ترین خلکو سره مدد کوي. او دای ورته ښکاره ویلي چې په یمن او په دغه طرفونو به زمونږ جاز به ځي، د فلسطین د خلکو سره به مدد سامان به وړي، چې چا زمونږ جاز ته نقصان ورسوو نو سوله دي که څو تیارې ورسره جوختې روانې. په دې ویډیو کې به تاسو ته ښکاري چې زمونږ د تیارو دي بیا بمبار ته ځان ټینګ کړي، چې کله د سوپر ملګری راشي په طاقت کې راشي نو بیا هر څه کنټرول کې وي. خو دلته مسلمانان ورته خپل ښځو پوناټي اړی راړی. دا مسلمانان د جنګونو نه دی، دا د ګټې نه دی، دا د فحاشۍ خلک دی، دا د ښځو خلک دی، دا د ګډاګانو، د زیناګانو، شرابیانو خلک د دیو کار دی، د دیو بل کار نشته دی. دا سوچ مه کوئ او دا سوچ چېرته ونه کوئ چې چېرته په دې ملک باندې سخته راله او که دا سخته پرې ډېره شوله او د امریکا د طرف نه په دیو باندې پابندي نه، خدای راستي کې دا ستاسو تپوس هم وکړي، نه هم شي کولی.